بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ریډیو fm90.8 ډېرو خوږو درنو اورېدونکو د خپل کوربه سید عادل له اړخه د مینې خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ، د ژوند د هر یو رنګ نه به خفه نه او په ډاډه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، لکه څنګه چې د هر اتوار په ورځ یعنې د پیر په شپه باندې د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې ستاسو کوربه سعید عادل راځي او ستاسو سره په دې پروګرام کیسه به درته وایم چې یو نوې کیسه یې شریکوي. څنګه چې د پروګرام د نوم نه واضحه ده چې په دې کې به کیسه وي، نو نن مې هم ستاسو دپاره یو نوې او ښکلې شان کیسه راوړې ده. نو راځئ چې غوږ شو کیسه ته. کیسه ده د دیو کیسه. پخوا په زمانه کې یو مالداره سړی و او 3 زامن. ډیر په خوشحالۍ یې خپل ژوند تېرولو. یو ورځ یې پلار ناڅاپه بیمار شو. ډیر علاجونه یې وکړل خو جوړ نه شو. اخر په کټ کې سملاستو او ورځ په ورځ به کمزوری کېدو. یو ورځ یې ټول بچي خپل منځ کې راجمع کړل او ورته وایي چې بچو، زما د ژوند پاڼه زیړه شوې ده، یا به مې ستاسو سره دومره ژوند وي او یا به نه وي. زه درته یوه پټه خبره درښکاره کوم چې ستاسو پر خپل منځ کې خفګان رانه شي. هغه پټه خبره څه ده؟ هغه پټه خبره دا ده چې د کوټې 4 واړو ګوټونو کې خزانې دي. په هرې خزانې کې د سونې یعنی د سرو کټوای ده او د پاسه په یو لال پروت دی. دا 3 ګوټونه چې کوم دي ستاسو شو او 4م ګوټ دا ستاسو د مور شو چې زما د مرګ نه پس پرې هغه خپله ګزاره کوي. خو چې تر څو پورې زه ژوندی یم خزانه به نه راوباسئ او نه به ورله ګوتې ور وړئ. 3 واړه زامنو ورسره دا خبره ومنله او د پلار یې ډېر خدمت شروع کړو. خو پلار یې د یوې ورځې نه بلې ورځې نه کمزوری کېدو او اخر دا چې وفات شو. ډېر خیراتونه یې ورپسې وکړل او د پلار د وفات نه پس چې کله یو کال تیر شو، یو ورځ 3 واړه ورونه خپل منځ کې راجمع شول، کېناستل او دا فیصله یې وکړه چې هر یو ورور دی خپله خزانه راوباسي. چې کله یې مشر ورور خزانه وویسته، د سوري نه ډکه کټوای او د پاسه په یو لال هم پروت دی. ورپسې 2م ورور یې هم خزانه وویسته چې د سوري نه ډکه کټوای او د پاسه په لال پروت دی. چې 3م ورور یې خزانه وویسته، یو غټه مټکی ده او پای کې چرګ دی. د دې هلک نوم چې کومونو باډي و. باډي چې کوم دی ډېر زیات خفه شو او چې دا څنګه چل را سره وشو. پرونو یې دعوا وکړه چې زما نه خزانه تاسو لوټ کړې ده او په مټکی کې مو راته چرګه بنده کړې ده، ځکه چې د خزانې علم ستاسو نه علاوه بل چاته نو. ورونو ترېنه بیخي منکر شو چې دا کار موږ نه دی کړی دا کار. باډي د حیا د وجې نه غلی شو او په زړه کې ځان سره وایي چې د صبر میوه ډېره خوږه وي. په سبا یې چرګ واغوسته او د خرڅولو دپاره یې بازار ته یوړو. هلته یې چرګ په یو دکاندار باندې په 100 روپۍ خرڅ کړو. یو بل دکاندار ولیدل او ورته وایي چې چرګ دې په 100 روپۍ خرڅ کړو. هغه ورته وایي چې په 100 روپۍ مې خرڅ کړو. هغه دکاندار ورته وایي چې چرګ ترېنه واپس کا، زه به درنه په 20,000 روپۍ چرګ واخلم. باډي د اول دکاندار نه چرګ واپس کړو او په بل دکاندار یې په 20,000 روپۍ خرڅ کړو. دغسې د بازار د پورې غاړې نه یو بل دکاندار ولیدو. دکاندار ورته تپوس وکړو چې بھائی چرګ دې په 100 خرڅ کړو. هغه ورته وایي چې چرګ مې په 20,000 روپۍ خرڅ کړو. هغه 3م دکاندار ورته وایي چې چرګ ترېنه واپس کړه، زما په 20 لکه شو. د هغه سړي یعنې د 2م دکاندار نه هم چرګ واپس کړو او په بل دکاندار یې په 20 لکه روپۍ خرڅ کړو. یو سړی بل په بازار کې روان و. هغه چې وکتل باډي نه تپوس وکړو چې هلکه چرګ دې په 100 روپۍ خرڅ کړو. ده ورته وایي چې په 20 لکه روپۍ مې خرڅ کړو. هغه ورته په جواب کې وایي چې چرګ ترېنه واپس کا، زما په 1 کروڑ شو. باډي د هغه نه هم چرګ واپس کړو او د ځان سره سوچ کوي چې ضرور په دې چرګ کې څه چل دی، بس څه حکمت پکې شته. دغه سړي ته یې ووایي چې بس زه بیخي چرګ نه خرڅوم. منکر شو چې بھائی چرګ ما بازار ته راوړو د خرڅ دپاره خو نه خرڅوم او چرګ یې واپس کور ته راوړو. چاړه یې ورته راواغسته او چرګ یې ښه مزېدار حلال کو. ټول یې ټوکړې کو، خو چې شاټینګ یې په چاړه وسیرو که نه، تک سور لال پکې دننه پروت دی. باډي لال راواغسته او په اوبو یې ښه صفا کو. چې یو دیو راغی او باډي ته وایي چې حکم کوه. باډي چې ورته وکتل یارې واغوسته او دیو ته وایي چې ته اوس واپس لاړ شه، بیا به دې وغواړمه. دیو ترېنه واپس لاړو. باډي پوه شو چې دیو د دې لال تابع دی او د دې لال په مګلو حاضرېږي. په هغه زمانه کې د باچا لور دا اعلان کړو چې زما 3 شرطونه دي چې څوک دا شرطونه پوره کړي
زه به ورسره واده کوم او چې څوک یې پوره نه کړي هغه به وجنم. شهزادګۍ په دې شرطونو باندې ډېر خلک وژلي وو ځکه چې ډېر ګران سوالونه به یې کول هېڅ چا هم نشو پوره کولی. شهزادګۍ ډېره ښایسته وه د لرې لرې ملکونو پورې د ښایست چرچې خورې وې. د شهزادګۍ هغه 3 شرطونه څه وو هغه دا و چې د باچا د کور سره په خوا کې اوبه بهېدې چې په دې اوبو به 8 جرندې تړي. دویم شرط یې دا و چې د باچا د کور سره په خوا کې وچ کویې و چې دا کویې به د لالونو نه تر سره پورې ډکوي. دریم شرط یې دا و چې د باچا د کور سره په خوا کې د باچا د میوو باغ و چې دې باغ ته به داسې ونې راوړي چې هغه ونې به کله خاندي او کله به جاړي. او دا ټول شرطونه په یوه شپه کې پوره کول څه ټوکې نه وې او نه څه اسان کار و. باډي لال راواغستو او په لاسو کې ومږلو. دیو حاضر شو. باډي ته وایي چې حکم کوه څه حکم دی زما دپاره. باډي ورته دا 3 واړه شرطونه بیان کړل چې دا یې ورته ووایي چې دا هر څه په یو شپه کې پوره کول دي. دیو ورته وایي چې دا خو زما د 1 ساعت کار دی ته بېغمه شه. باډي دیو ته ووایي چې ته اوس لاړ شه بیا به دې راوغواړم. دیو یې رخصت کړو او باډي شهزادګۍ ته راړو. هلته یې نغاره وواله چې راجمع شئ خلکه. په زرګونو خلک په لږ ساعت کې راجمع شو. باچا هم راغی د باچا وزیران هم راغلل شهزادګۍ هم راله او شهزادګۍ باډۍ ته ډېر مینتونه وکړل چې مه کوه ګورې دا ځواني به دې خاورې شي او زما شرطونه ګورې ټوکې نه دي ډېر ګران شرطونه دي واپس لاړ شه. باډي ورته وایي چې نه 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 زه به دا شرطونه پوره کوم خپل شرطونه وایه. شهزادګۍ ورته خپل 3 واړه شرطونه بیان کړل او ورته وایي چې دا ټول شرطونه به په یو شپه کې پوره کوي او که چېرې دا شرطونه دې پوره نه کړل بیا به دې وجنم. بس په دې خبره فیصله وشوه. ټول خلک خپلو کورونو ته واپس روان شو. چې کله د ماښام وخت شو باډي په لاسو کې لال ومږلو. دیو حاضر شو. باډي ته وایي چې حکم کوه. باډي ورته وایي چې لاړ شه د باچا د کور سره په خوا کې چې کومې اوبه بهیږي په هغې اوبو باندې 8 جرندې وتړه او زر راځه. دیو لاړو چې 1 ساعت تېرېدو واپس راغی چې وایه جناب 8 جرندې مې د اوبو د پاسه وتړلې نور حکم کوه. بیا ورته باډي ووایي چې اوس لاړ شه د باچا د کور سره په خوا کې یو وچ کویې دی د هغه د لالونو نه ډک که. دیو لاړو چې 1 ساعت تېرېدو واپس راغی چې هغه کویې مې هم د لالونو نه ډک کړو. باډي ته ویل چې نور حکم کوه. باډي ورته وایي چې اوس لاړ شه د باچا د کور سره په خوا کې د میوو ښکلی شان باغ دی هغې باغ ته داسې ونې راوړه چې کله خاندي او کله جاړي. دیو لاړو چې 1 ساعت تېرېدو واپس راغی. باډي ته وایي چې په باغ کې مې ونې ولګولې چې کله خاندي او کله جاړي. دیو باډي ته وایي چې نور حکم کوه. باډي ورته وایي چې ته اوس ځه تا ته اجازت ته واپس لاړ شه. دیو یې رخصت کړو او باډي ښه بېغمه اوده شو. چې کله سهار شو باډي راپاڅېد او باچا دربار ته بیا لاړ. هلته بیا نغاره وغږوله. خلک په 1 ساعت کې راجمع شو. باچا هم راغی وزیران هم راغلل او شهزادګۍ هم تشریف راوړو. شهزادګۍ باډي ته ووایي چې اوس مرګ ته تیار شه. ما تا ته په اول ځل ویلي وو چې که چېرې زما شرطونه دې پوره نه کړل بیا به دې وجنم د دې وجې اوس مرګ ته تیار شه. باډي ورته ووایي چې لاړه شه وګوره چې ما دا ستا سوالونه پوره کړي دي او که نه. شهزادګۍ روانه شوه. نوکران هم ورسره دي پوج هم ورسره دی. اول یې 8 جرندې ورته وکتې چې د اوبو د پاسه تړلې شوي دي او که نه هغه خو تړلې شوي وي ویې کتې چې اوکې بیا یې کویې وکتو چې د لالونو نه تر سره پورې ډک دی او که نه هغه هم ډکو. دویم شرط هم اوکې. بیا د میوو باغ ته راړه. شهزادګۍ چې وکتل چې په باغ کې داسې ونې لګېدلې دي چې کله خاندي او کله جاړي هغه ونې به کله خندېدلې او کله به جاړېدلې. بل خوا ټول خلک د شهزادګۍ د راتلو په انتظار کې ناست دي چې څه به کېږي اخر څه به کېږي. په دې کې شهزادګۍ راله او دا اعلان یې وکړو چې زما ټول شرطونه باډۍ پوره کړي دي 8 جرندې یې هم لګولي دي وچ کویې هم د لالونو ډک دی او په باغ کې هم ونې لګېدلي دي چې کله خاندي او کله جاړي. بس په ټول ملک کې اعلانونه وشول چې باډي شهزادګۍ وګټله. د باچا او وزیرانو نه رخصت واغستو او شهزادګۍ د ځان سره روانه کړه او کور ته یې راوسته. چې کله شپه تېره شوه او سهار شو باډي لال په لاس کې ومږلو او دیو حاضر شو. ورته وایي چې حکم کوه
حکم کوه کا څه حکم دی زما دپاره. باډي ورته وایي چې داسې کار وکړه چې دا مخامخ میدان نه دی، په دې کې یو ښایسته او عالیشان محل تیار کا چې زه او شهزادګۍ دواړه پکې اوسېږو. دی ولاړو او په 2 ورځو کې یو عالیشان مکان تیار کړو. خو باډي دیو ته ویلو چې مکان ته به دروازه نه پرېږدي، یعنی د کور ته د ننوتو او د بهر را ننوتو دپاره به دروازه نی، بس ته به مې مکان ته اړوې را اړوې. بس چې کله مکان تیار شو دیو دواړه د ځان سره اوچت کړل او په مکان کې یې کوز کړل. دواړه ډېر په خوشحالۍ خپل ژوند تېرولو. چې کله به سحر شو باډي به لال په لاس کې ومږلو، دیو به حاضر شو، باډي به یې د مکان نه په هوا اوچت کو او بهر به یې کوز کړو. دیو به ترې لاړو او باډي به ټوله ورځ د مارغانو ښکار کولو. چې کله به د ماښام وخت شو باډي به بیا واپس راغی، لال به په لاسو کې ومږلو، دیو به راغی، باډي به د ځان سره اوچت کړو، په مکان کې به یې دننه کوز کړو. شهزادګۍ به ورته د ښکار غوښه پخه کړه او دواړو به ښه په مزه خوړله. بس ژوند دغسې روانو. باډي به د سهار تلو او ماښام به واپس خپل کور ته راتلو. یو ورځ وه چې باډي د ښکار نه واپس کور ته راغی. د مکان سره په خوا کې چې کوم دی یو فقیر ناست دی. باډي ورته د فقیر نه تپوس وکړي چې ته فقیر خیر دی، خیر شه دلته څه کوې؟ فقیر ورته ووایي چې زما ډېره بېوسي ده، زه بیمار یم، څو ورځې وشوې چې روټۍ مې هم نه ده خوړلې، ډېرې سختې شپې را باندې تېرېږي. د باډي په فقیر باندې ډېر زیات زړه وسوځېدو. لال یې په لاسو کې ومږلو. دیو حاضر شو، ورته وایي چې ما او دا فقیر دواړه مکان ته واړوه. دیو دواړه اوچت کړل او په مکان کې یې کوز کړل. شهزادګۍ د باډي چې کوم دی نو تپوس وکړه چې دا دې څوک راوستو؟ باډي ورته وایي چې دا فقیر دی، ښه خدمت یې وکړه چې خفه درنه نه شي. شهزادګۍ ورته ښه مزېداره روټۍ تیاره کړه او د فقیر یې ښه خدمت وکړو. بیا ورته باډي ووایي چې فقیره اوس ښه بېغمه اوده شه چې زړه ته څه هېڅ قسمه غم ورباندې چې. فقیر هسې د بانې دپاره سترګې پټې کړې او په دروغه یې ځان اوده کو. چې په دروغه یې ځان اوده کو، په دې کې چې کوم دی نو رو 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 او په دې کې چې باړی کمیس وویستو او په کونډه کې یې اویزان کړو او لال یې هم د کمیس په جیب کې واچو او بېغمه اوده شو. فقیر دا هر څه په خپلو سترګو باندې ولیدل او په دې هم پوه شو چې دیو د دې لال تابع دی. چې کله شپه نیمایي تېره شوه فقیر غلی غوندې راپاڅېدو. لال یې د کمیس د جیب نه راوویستو او په لاسو کې ومږلو. دیو حاضر شو. فقیر دیو ته ووایي چې ما او دا شهزادګۍ سره د مکانه چې کوم دی نو اوچت کړه او باډي دلته په خوب اوده پرېږده. دیو دواړه سره د مکانه اوچت کړل او باډي یې په خوب اوده پرېښودو. چې کله سحر شو باډي سترګې وغړولې، نه مکان شته، نه شهزادګۍ شته، نه لال شته او نه فقیر شته. باډي غریب یوازې په ځمکه پروت دی. بس باډي غریب څه کړی وی بې د جړا نه، بس بله لار نه وه، په جړا یې ګوتې پورې کړې. او فقیر ته یې ډېره زار وکړو چې ای فقیره خدای خو دې پویه که دا دې څه وکړل، ما در باندې زړه وسېزلو او تا مې په زړه چاړې راښکري. باډي نیغ لاړو، د باچا د کور دروازه یې ووهله. د باچا نوکران راغلل او دروازه یې ورته خلاصه کړه. باډي دننه لاړو، باچا سره په خوا کې کېناستو. د فقیر ټوله کیسه یې باچا ته بیان کړه. باچا باډي ته 3 لکه روپۍ ورکړې او ورته وایي چې لاړ شه چې هر چېرته وي ماله مې لور را پیدا که او که چېرې را پیدا دې نه کړه ژوندی به دې پرېنږدم. باچا باډي ته ډېرې خبرې وکړې او زیړ ځپلی ترېنه روان شو او د شهزادګۍ په تلاش کې ووتو. چې یو څو ورځې مزل یې وکړو، په یو ځای کې ډېر خلک را جمع دي او بره ونې ته ګوري. باډي د خلکو نه تپوس وکړي چې څه چل دی، څه چل شوی دی چې دا خلک را جمع دي او بره ونې ته ګوري. خلکو ورته ووایي چې بره ونې کې پیشو ده چې کله رانه پیس کي او کله رانه ورکوټي دا چرګوړي دي دا رانه خوري. د کلي خلک ترې نه ډېر تنګ شوي دي پیشو نه، دې نن یې ژوندی نه پرېږدو. باډي ورته ووایي چې داسې کار وکړئ چې 1 لک روپۍ به درکړم خو پیشو ته هېڅ مه وایئ. د کلي خلکو ورسره دا خبره ومنله چې بس ټیک ده. د باډۍ نه 1 لک روپۍ واغستې او ورته یې ووایي چې موږ پیشو ته هېڅ نه وایو. پیشو چې دا وکتل زر د ورې نه راکوزه شو او باډي ته وایي چې ما د ځان سره بوزه، که نن د مرګ نه بچ پاتې شوم سبا مې ژوندی نه پرېږدي. باډي ورته ډېر سوالونه وکړل چې زما سره مزه، خو پیشو یوه هم نه منله. اخر دا چې د باډۍ سره روانه شو چې یوه ورځ مزل یې وکړو. څه ګوري چې خلکو سپی روان کړی دی او رسا یې ورته غاړه ته اچولې ده او باډي د خلکو نه تپوس وکړي چې دا سپی مو چېرته روان کړی دی. د کلي خلکو ورته ووایي چې دا موږ وجلو ته روان کړی دی ځکه چې کله رانه بیزې خوري او کله رانه غواګانې خوري. باډي ورته ووایي چې زما نه 1 لک روپۍ والئ او دې ته څه مه وایئ، دا سپی مه وجنئ. د کلي خلکو ورسره دا خبره هم ومنله او باډي نه 1 لک روپۍ
خو واغستې په تیاره او سپی یې پرېښودو. سپي ور زر در منډې کړې او د باډي په خوا ودرېدو او ورته وایي چې ما هم د ځان سره بوزه. باډي سپي ته ووایي چې زه په خپله په مصیبت کې ګیر یم، ستا او د پیشو په خپل منځ کې ډېره سخته دښمني ده، هسې نه چې ما له ترېنه مصیبت جوړ شي. سپي ورته ووایي چې زه به پیشو په سر ګرځوم، هېڅ به ورته نه وایم، خو ما د ځان سره بوزه. لنډه ده چې سپی هم یې د ځان سره کړو، روان شو او باډي مخکې او پیشو او سپی ورپسې. چې د دوو نه درې ښیو درې واړه روان شو او چې بیا یو ورځ مزل یې وکړو نو څه ګوري چې یو بوډا سړی د بیلچۍ په لاس کې نیولې ده او د پټي پولې ته ولاړ دی او دغه غار ته ګوري او سوړي ته ګوري. باډي ورته ووایي چې څه دي کاکا، څه دي چې بیلچه دې په لاس کې نیولې ده او پولې ته ولاړې او غار ته ګورې. بوډا ورته ووایي چې د پټي په پولو منګکه مخته شوی دی، د ده د لاسه ټول پټی مې په اوبو یوړ، اوس مې ورته په هغه پورې سوړي کې سپېلني لوګې کړي دي او مرچ او مرچکۍ مې ورته پکې واچولی دی. د هغه سوړي نه دویم سر دلته راغلی دی، ځکه د دې سوړي ته ولاړې وه چې منګک د دې لوګي نه تنګ شي نو په دې به سر راوباسي، خو چې زه ورته ګزار ورکړم برابر کړم ضرره بیا واپس شي. باډي ورته وایي چې زما نه 1 لک روپۍ واله، 1 لک روپۍ به درکم، خو منګک ته هېڅ مه وایه. بوډا ورته وایي چې ډېره مې خوښه ده، راکه، هېڅ به ورته نه وایم، خو 1 لک روپۍ راکړه. باډی بوډا ته چې کوم دی 1 لک روپۍ ورکړې، بوډا په جیب کې واچولې او ښه د مزې روان شو. چې په دې کې منګک هم د سوړي نه سر راوباسه، باډی ته نېغ رامنډه کړه باډی خوا ته، ورته وایي چې ما هم د ځان سره بوزه. باډي ورته وایي چې ستا او د پیشو خپل منځ کې خو سخته دښمني ده، د پلار او د نیکه د وختو دښمني ده، او بیا د پیشو او د سپي په خپل منځ کې دښمني ده. زه په خپله په مصیبت کې ګیر یم، هسې نه چې تاسو راته کار وګورئ. پیشو ورته وایي چې زه به ورته هېڅ نه وایم، بس پرېږدېږده چې را سره روان شي. او دغه شانې منګک هم د ځان سره کړو چې یو څو ورځې مزل یې وکړو، مخې له ورله یو ډېر لوی سیند راغی او د سیند په منځ کې یو ښایسته او عالیشان مکان دی. باډي چې مکان ته وکتل نو ډېر خفه هم شو او هم دغه د باډۍ هغه مکان چې دیو دلته راوړو. باډي خپل سر په زنګونونو کېښو او په جړا سر شو چې دا مې څه وکړو. چې په جړا سر شو، درې واړو ملګرو ترې تپوس وکړو چې ولې دی وجړل. باډي ورته وایي چې ټوله کیسه مې ورته بیان کړه چې د سیند په دې منځ کې درته کوم مکان ښکاري، دا زما مکان دی چې پکې زما ښځه هم ده چې دیو رانه سره د مکان را تختولی. دا هر سره سره په اعتبار کې وشول. د فقیر سره لال دی چې د یو چې دیو د هغه لال تابع دی، چې څه حکم ورته کوي دیو هغه حکم مني. ماله د هغه لال ضرورت دی. سپي ورته ووایي چې ته هېڅ فکر او غم ونه کړې، ماله لامبو راځي، زه به پیشو پاس په اوږه سوره کړم او پیشو به په منګک په خوله کې ونیسي. موږ به هلته لاړ شو او پوره کوشش به وکړو چې هېڅ غم ونه کوي. درې واړه ترېنه روان شو او باډي د سیند په غاړه پاتې شو. ډېر په خوارۍ سره مکان ته ورسېدل او د مکان نه غیر چاپېره تاو راتاو شو، خو مکان ته د ننوتو چې لار نه وه. درې واړه خپل منځ کې کېناستل او مشوره یې وکړه او په مشوره کې دا خبره پاس شوه چې دا کار د منګک دی. منګک هم ورته سینه ووهله چې تاسو بېغمه شئ، دا کار زما دی. او ترېنه روان شو او د مکان په دیوال یې کار شروع وکړو چې کوم د هغه د آبا او اجداد کار و هغه کار یې شروع کړو. ټوله ورځ یې پکې کار وکړو چې کله ماښام وخت شو، منګک مکان کې سوړه پیدا کړه او مکان ته ننوتو. فقیر او شهزادګۍ دواړه ویښ دي او خپل منځ کې خبرې کوي. منګک زر د مکان نه بهر راووتو او دواړو ملګرو ته راغلو. منګک ورته ووایي چې اوس دواړه ویښ دي، لږ انتظار به وکړو چې کله دواړه وده شي که نه. نو پیشو ته وایي چې ته به زما سره لاړه شي او باقي کار به په دیوال کې ته وکړي. په دغه طریقه به مکان ته دواړه داخل شو او د لال لټون به شروع کړو، ځکه چې اوس دا کار یوازې زما نه دی چې پیشو ته هم راسره نو ته به څه به ترېنه جوړ شي. سپي او پیشو د منګک دا خبره ډېره خوښه کړه. کله چې شپه خوږه شوه، پیشو او منګک دواړه روان شو او د مکان په دیوال کې یې کار شروع کړو. خو لویه سوړه پکې وکړه او دواړه مکان ته ورننوتل او د لال لټونې شروع کړو. بالښتونه، بسترې، صندوقونه، الماری، هر څه چې خو د لال ورته هېڅ پته ونه لګېده. فقیر او شهزادګۍ دواړه ښه په خواږه خوب وده دي او دوی دواړه د لال په لټون کې دي. پیشو غلې غوندې کټ ته وروخته چې د فقیر خولې ته یې وکتل. فقیر لال په خوله کې نیولی دی او پیشو زر د کټ نه راکوزه شوه.
او یو خواته خفه ودرېده. منګک د پیشو نه تپوس وکړو چې خیر خو ده که نه ولې خفه ودرېدې؟ پیشو منګک ته ووایي چې کار خراب شو یار، فقیر خو لال په خوله کې نیولی دی، اوس به یې لال د خولې نه څنګه راوباسو؟ منګک ورته ووایي چې داسې کار به وکړو چې سپي ته به ورشو او درې واړه به خپل منځ کې کینو، مشوره به وکړو چې په مشوره کې څه خبره پاس شوه په هغې به عمل وکړو. او بله خبره دا هم ده چې په مشورې کې ډېر خیر او برکت وي. دواړه پټي ته راغلل او په خپل منځ کې کېناستل. په مشوره کې دا خبره پاس شوه چې د فقیر پوزې ته سره مرچکي نیول پکار دي، هغه ته به پرنجې ورشي او لال به یې د خولې نه ګزار شي. منګک ورته ووایي چې کله هلو چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې ما کله لال لټول په یو ډبي کې مې سره مرچ هم وکتل، مرچکۍ مې پکې وکتل. منګک سپي ته ووایي چې ته اوس دلته کښېنه، باقي کار زما او د پیشو دی. منګک او پیشو ترېنه واپس روان شول او مکان ته ننوتل. منګک پیشو ته ووایي چې داسې کار به وکړو چې ته به زما لکه په خوله کې لونده کې، زه به لاړه شم او هغه د مرچکو په ډبي کې به لکه تاو راتاو کړم ته به د فقیر د کټ لږې ته کښېنې، یعنې کې خپو ته به کښېنې، خپو ته چې ودرېږي او زه به پاس کټ ته وروخېږم، لکه به پوزې ته وروړم او چې کله پرنجې وکړي نو لال به ترېنه ښکته په ځمکه راګوزار شي، ته به لال کابو کې او بهر به خپې راوباسې. ګورې زما فکر مه کوه، بیا ماته د بهر وتلو چل راځي. پیشو د منګک په دې ترکیب ډېر خوشحاله شو او د منګک لکه یې په خوله کې لونده کړه او د مرچکو په ډبي کې تاو راتاو کړه منګک که نه، او غلې غوندې کټ ته وروخته او لکه یې پوزې ته وروړه داسې، او د فقیر پوزه وسوځېده او یو مضبوط پرنجه یې وکړو او چې درش شو د فقیر د خولې نه لال په ځمکه ګزار شو او پیشو ورته یکدم په لال ورټوپ کړو، لال یې په خوله کې ونیو او د مکان نه بهر ووتله. بل خوا فقیر ته دا پته ونه لګېده چې دا څوک و څه نه و، ځکه چې دا هر څه د سترګو په رب کې وشو. فقیر چغې جوړه کړې او په مکان کې دننه ګیر شو. هغه هوښیارانو رښتیا ویلي دي چې د چا نیکي اوبه نه وړي. فقیر په مکان کې دننه چغې سوري وهي او دوی درې واړه بیا په خپل منځ کې کېناستل او سلا مشوره یې شروع کړه. منګک ورته ووایي چې داسې کار به وکړو چې پیشو به پاس د سپي په اوږه کېري، پیشو به ما په خوله کې ونیسي او زه به لال په خوله کې ونیسم، دغسې به په سیند ورپورې وځو. دواړه د منګک دا خبره ومنله او په سیند ورګډ شول. چې کله د سیند نه پورې غاړه ته ورسېدل، هلته ورته باډي په انتظار ناست و، تاوېده راتاوېده، کله کیري کله پاسي کله ګرځي کله څه. داغه دا یقین پیدا شو چې ګري واپس خالي راغلل. خو چې منګک ورته خوله واده کړه او چې باډی لال ته وکتل نو ډېرې خوشحالۍ یوه چغه وویسته او هغه ساعت په ژړا شو. بیا یې اوښکې صفا کړې او د درې واړو ډېر زیاته شکریه هم ادا کړه او تعریف هم وکړو، ډېره زیاته شکریه ادا کړه. منګک لال باډي ته حواله کړو. باډي زر لال په لاسو کې وبګلو. دیو حاضر شو. باډي ورته وایي ډېرې خبرې ورته وکړې دیو ته. باډي دیو ته خبرې وکړې. دیو ورته ووایي چې زه د هغه چا غلام یم چې د چا په لاس کې لال وي. اوس لال دا ستا په لاسو کې دی، حکم کوه، زه دا ستا غلام یم. باډي دیو ته ووایي چې دوه د اوسپنې کاړې وګوره او اوس او پاس په غر کې چې کمدنو په سر یې ولګوه او فقیر پکې الټه اویزان کړه. دیو لاړو چې یو ساعت تېرېدو واپس راغی. باډي ته وایي چې تا څنګه حکم کړی هم هغه شان مې د فقیر سره وکړل. باډي دیو ته بیا ووایي چې اوس داسې کار وکړه چې موږ ټول هغه د سیند منځ کې مکان ته بوځه. دیو ټول په هوا کې اوچت کړل او په مکان کې یې کوز کړل. شهزادګۍ چې باډۍ ته وکتل ډېره زیاته خوشحاله شوه. باډۍ هم ډېر خوشحاله شوه. باډي شهزادګۍ ته ډېرې ګیلې مالې وکړې چې تا د فقیر نه یو لال نشو پټولی. شهزادګۍ ورته ووایي چې ما څه کړی وې، ما خو ډېر کوشش وکړو خو ډېر هوښیار فقیر و. لال به یې د ورځې په جیب کې ساتو او د شپې به یې په خوله کې نیولی و. بیا ورته شهزادګۍ ووایي چې اوس دې څنګه خوښه ده، هم دلته پاتې کېږو او که مکان واپس خپل زوړ ځای ته یوسو. باډي ورته ووایي چې هم دلته به پاتې شو، سموده به هم دلته د سیند په منځ کې تېره کړو او بیا چې کمدنو واپس په خپل ځای ته لاړ شو. شهزادګۍ ورته ووایي چې زما هم دغه شان زړه غواړي چې هم دلته پاتې شو. باډي به هم هغه شان د سهار د ښکار پسې تلو، د ماښام به واپس کور ته راتلو، د ښکار غوښه به یې راوړه او شهزادګۍ به ورته پخه کړه. دوی به هم ښه په مزه وخوړله. یو ورځ ورته شهزادګۍ وویل چې خاونده ما ته د بازار نه طوطي راوړه چې زه ورسره خبرې کوم، زما د طوطي خبرې ډېرې زیاتې خوښي. په سبا باډي بازار ته راړو او هلته کې یو د یو دوکاندار نه طوطي واغستو
او شهزادګۍ ته یې راوړو. شهزادګۍ به ټوله ورځ لګیا به د طوطي سره به یې خبرې کولې او باډي به ترېنه روزانه د سهار په وخت کې د ښکار پسې تلو او د ماښام به واپس کور ته راتلو. یو ورځ په بله بادشاهۍ کې د سهار د بادشاه نوکرانو اسونه د اوبو څکلو دپاره راوستل. نوکرانو ډېر کوشش وکړو اسونه اوبو ته ګوري خو اسونه اوبه نه څکي. باچا ته خبر ورکړی شو چې اسونه اوبه نه څکي. باچا چې راغلو وزیران هم ورسره دي. اسونه د تندې نه فریادونه کوي اوبو ته ګوري خو اوبه نه څکي. د باچا د کور سره پخوا کې یو د عمرونو بوډی اوسېده. ډېره پخوانی بوډی وه چې ډېره هوښیاره بوډی وه. باچا ته چا مشوره ورکړه چې هغه بوډی راوغواړه کیدای شي چې هغه درته څه مشوره درکړي چې باچا نوکرانو ته حکم وکړو چې ورشئ بوډی دلته راولئ. نوکرانو ورپسې لاړل او بوډی یې راوستله. د باچا نوکرانو بوډی د اوبو غاړې ته بوتله او اسونه یې اوبو ته ور مخکې کړل. اسونه اوبو ته ګوري خو اسونه اوبه نه څکي. نوکرانو بوډی ته ووایي چې ته ورته وګوره چې اسونه ولې اوبه نه څکي. بوډی ورته ووایي چې زه خو داسې حال نه وم، اول به ما باندې ښه ډېره حلوا وخورئ چې کله مې زړه خوږ شي بیا په اسونو باندې اوبه څکل زما کار دی. باچا نوکرانو ته حکم وکړو چې اوس ته داسې حلوا تیاره کړی شي چې داسې نه دی بوډی مخکې خوړلي او نه به یې چېرته وخوري. نوکران ورته په یو ساعت کې ښه مزېداره حلوا تیاره کړه او بوډی ښه په مزه وخوړله. بیا ورته بوډی وویل چې اوس اسونه اوبو ته ور مخکې کوي. نوکرانو اسونه اوبو ته راوستل. اسونه اوبو ته ګوري خو اسونه اوبه بلکل نه څکي. بیا ورته بوډی وویل چې اوس وخت کېدی ښه. اسونه چې په اوبو کې کوم ځای ته کتل بوډی زر په هغه ځای کې لاس ورغوپه کړو او د یو زنانو ښایسته ویښته د اوبو نه راوویستو چې ډېر ښایسته ویښتو. بیا یې چې اسونه اوبو ته ور مخکې کړل ټولو اسونو اوبه وڅکلې او ښه په مړی وڅکلې. باچا او وزیرانو د بوډی په حکمت ډېر زیات حیران شو او بوډی ته ډېر زیات انعامونه ورکړل. خو دغه ویښته چې د باچا زوی شهزاده ولیدو په ویښته مین شو. یو دم په جړا شو او په چغو یې ګوتې پورې کړې چې او په جړا کې دا وایي چې ماله به هم دا جینۍ ضرور کوئ ماله به یې راولئ چې په هېڅ شان نه غلی کېدو. باچا وزیرانو ورته ډېر منتونه وکړل خو شهزاده یوه هم نه منله. دا هم د دغې شهزادګۍ د سر ویښتو د کومې چې کیسه روانه ده چې یوه ورځ د مکان د چت د پاسه ناسته وه او سر یې ګومنځ کو. په دې دوران کې ډېره تیزه هوا راغله او د شهزادګۍ د سر ویښته چې کوم دی نو په هوا اوچت کړو او په سیند کې پرېوتو. هغه ویښته اوبو یوړله د باچا د محل سره نږدې د دغه سیند نه د اوبو یوه وله بیله شوې وه. ویښته په هغې وله ور برابر شو او هلته ویښته دننه په اوبو کې د بوټو په جړلو کې نښتی و. اسونو اوبه ځکه نه څکلې چې هغه ویښته ورته دننه په اوبو کې ښکارېدو. بیا چې کوم دی باچا بوډی ته وویل چې په اسونو باندې اوبه وڅکلې خو بل خوا دې راته کار وکتو. بوډی ته وایي چې یو خوا دې خو په اسونو اوبه وڅکلې خو بل خوا دې راله ډېر لوی کار وکتو. بس زوی دې راته لیونی کړو. اوس به د دې څه کېږي. بوډی ورته وایي چې باچا صاحب ما بیا په حلوا مړه کړه. جینۍ راوستل زما کار دی. باچا بیا حکم وکړو چې اوس دې بیا حلوا تیاره کړی شي. په یو ساعت کې حلوا تیاره شوه او بوډی ښه په مړه ګېډه وخوړله او د باچا وزیرانو نه یې رخصت واغوسته او جینۍ په لټون کې ووتله. ډېره هوښیاره بوډۍ وه. هغه په دې پوهېده چې هر څه چې دي هم په دې سیند کې دي او د سیند په غاړه روانه شوه چې یوه ورځ او یو شپه مزل یې وکړو. د سیند په منځ کې ورته یو ښایسته او علیشان مکان په نظر راغی. بوډی پوهې چې دقه دی چې هر څه دي چې دي هم دي په دې مکان کې دي. د سیند غاړې ته کېناسته چې د ماښام وخت شو. باډي راغی بوډی ته ودرېدو خو چې بوډی کله باډی ولیدو د اول نه د مکر جړا جوړ وکړه او سترګې یې سرې کړې. باډي ته تپوس وکړو چې ولې چې بوډیه دی خیر خو دی که نه ولې جاړې څه چل شوی دی او دلته څه کې. بوډی ورته ووایي چې بچیه ډېره موده وشوه چې خاوند مې مړ شوی دی. غریبی د خپل کور نه راوستی یم در په در ګرځم کله یو ځای کله بل ځای شپه تېرومه. نن مې دلته خپل نصیب راوستی یم. د باډی په بوډی باندې ډېر زړه وسوځېدو او په سر یې ورته لاس راښ کو. باډي ورته ووایي چې بوډایه دی هېڅ غم فکر ونه کړي. داسې وګڼه چې زه ستا زوی یم او ته زما مور یې. اوښکې ورته په دسمال څپا کړې او بیا یې لال په لاسونو کې ومږو. دیو صاحب حاضر شو. باډي دیو ته ووایي چې ما او دا بوډی دواړه مکان ته واړوه. دیو دواړه اوچت کړل او په مکان یې کوز کړل. شهزادګۍ ورته راغله
د بوډای سره یې ستړي مشي وکړل او ښه دوا سلام یې وکړل. بوډای ورته په سترګو کې وکتل، پوه شوه چې هم دغه جینۍ ده، ځکه چې شهزادګۍ ډېره ښایسته وه. شهزادګۍ د باړی نه تپوس وکړو چې دا دې څوک راوسته. باړی شهزادګۍ ته ووی چې ټوله کیسه یې ورته بیان کړه. نو شهزادګۍ هم بوډۍ ته تسلي ورکړه چې بوډای ادې داسې وګڼه چې دا هم ستا خپل کور دی، ما خپله لور وګڼه، بل چېرته مه ځه، هم دلته کې زموږ سره اوسېږه، خوره اسکه چې یو ذره غم ونه کړي. بیا یې ورته ښه مزېداره روټۍ تیاره کړه، حلوا یې پرې وخوړه، د ښکار غوښه یې وخوړه، مخې ته کېښوده، هغه یې ښه په مړه وخوړه. بوډۍ ښه په مزې روټۍ وخوړله او شهزادګۍ ورته ووایي چې بوډۍ ادې اوس ښه بېغمه اوده شه، په کمزوري ځان به دې مزلونه کړي وي، ډېره به ستړې شوې. بوډۍ هسې د مکر سترګې پټې کړې او ځان سره او ځان یې اوده کړو. بل خوا باډي کمیس ویستو په کونډه کې اویزان کړو او لال یې هم د کمیس په جیب کې واچو او سملاستو. او بوډۍ دا هر څه په خپلو ګناهګارو سترګو باندې ګوري چې کله شپه نیمایه تېره شوه او د بوډۍ پوره یقین وشو چې ښځه او خاوند اوده شو، نو بوډۍ غلې غوندې راپاڅېده، لال یې د کمیس د جیب نه راویستو او په لاسونو کې ومږلو. دیو حاضر شو، بوډۍ ته وایي چې حکم کوه. بوډۍ ورته وایي چې ما او شهزادګۍ زر تر زره دې ځای نه اوچت کوه، باړي هم دلته په خوب اوده پرېږده، شا به زر کوه. باړي غریب بیا په خوب اوده پاتې شو. چې کله سهار شو باړي سترګې وغړولې، نه بوډۍ وه او نه شهزادګۍ وه، دواړو چې کوم دی نو سفر کړه. باړي بیا په ژړا ګوتې پورې کړې او په زړه کې وایي چې دې ځلې خو ډېره ګرانه شوه چې اوس خو د سیند په منځ کې ګیر شومه، بې د جړا نه ورسره بله لار نه وه. او په جړا کې دا هم وایي چې بوډۍ ته خو ما خپله مور ګڼلې، ما خو در باندې څومره زړه اوسېدلو، دا ستا مې څومره خدمت او عزت وکړو او تا را سره داسې کار وکړو چې د سیند په منځ کې دې یوازې پرېښودم. یا بوډۍ یا بوډۍ. چې کله په دې منځ کې 3 ورځې تېرې شوې، باړي طوطي ته ووایي چې لاړ شه او شهزادګۍ ته ولټوه چې هغه مړه ده او که ژوندی. ګنې زه خو به د شهزادګۍ د غم نه مړ شم. بیا چغې جوړې کړې او بیا په ژړا شو. طوطي په باړی باندې ډېر زړه اوسېدو او ورته وایي چې زه ورپسې اوس ځم. طوطي په هغه دم پاوا شو او د شهزادګۍ لټون یې شروع کړو. ټوله ورځ وګرځېدو، د ماښام واپس راغی، خو د شهزادګۍ ورته هېڅ څه پته ونه لګېده. چې کله سهار شو بیا باړي طوطي ته منت زاري وکړل چې نن بیا لاړ شه، شهزادګۍ چېرته ولټوه. او دغه شان 3-4 ورځې چې کوم دی نو په دې کې تېرې شوې او ګرځي. او چې کله بله ورځ لاړو، طوطي ټوله ورځ وګرځېدو، خو چې کله د ماسپښین وخت شو، څه ګوري چې یو ښایسته او عالیشان محل د شهزادګۍ بره د محل د پاسه ناسته ده او انګور خوري. د طوطي ور باندې نظر پرېوتو او په دیوال ورته کېناستو. شهزادګۍ چې طوطي ته وکتل، په سترګو کې یې اوښکې راغلې. د باړي پوښتنه یې ته وکړه چې څنګه چل دی طوطي. طوطي ورته د باړی ټول حال احوال بیان کړو. په خبرو کې طوطي ترېنه د لال تپوس وکړو. شهزادګۍ ورته ګوته ونیوله چې هغه پورې پټۍ درته ښکاري. هغه ورته وی او په هغه پټي کې یوه لویه پوله ده، په هغه پوله کې د منګکانو یوه لویه سوړه ده، په هغه سوړه کې چې کوم دی د منګکانو باچا اوسېږي. لال یې هغه د منګکانو باچا ته ورکړی دی. بیا ورته شهزادګۍ وایي چې طوطي اوس لاړ شه او باړي ته دغه ټول حال احوال بیان کړه او زما ورته ډېر او سپیشل سلامونه ورته هم ووایه او په سپي او په پیشو په منګک مې هم سلامونه وایه. شهزادګۍ ورته دا خبرې وکړې او طوطي ترېنه په هوا شو. هر کله چې دی طوطي باړي ته واپس راغی، باړي ته وایي چې خپل سر په زنګون ایښی دی او دی خو غریب ناست دی او د شهزادګۍ په غم کې جاړي. طوطي د باړۍ په اوږه کېناست او د شهزادګۍ ورته ټول حال احوال بیان کړو. پیشو یو دم په جوش کې راغله چې ډېر افسوس چې زه هلته کې وې چې منګکانو ته مې خپل زور ښودلی وې. باړي پیشو ته ووایي چې لږه حوصله صبر وکړئ، اوس ناوخته دی، چې کله سهار شي بیا به څه خبره جوړو. خیر چې کله سهار شو، باړي ورته ووایي چې منګک به هم دلته کې ایسار شي، پیشو به د سپي په اوږه کېني او دغسې به د سیند نه پورې غاړې ته وځئ. طوطي به در سره په هوا ځي او کله به در سره په پیدل ځي. باړي ورته دا خبره وکړې او ترېنه 3 واړه روان شو. چې کله د سیند پورې غاړې ته ورسېدل، طوطي ترېنه روان شو. طوطي ترې مخکې په هوا ځي او کله ورسره په پیدل مزل کوي. لنډه ده چې هغه پټي ته ورسېدل چې کوم ورته شهزادګۍ په ګوته کړو او هغه د پټي پوله یې هم ولیدل چې په کومه پولې کې د منګکانو سوړه وه. او پیشو سپي ته وویل چې ته اوس د دې ځای نه لاړ شه او چېرته پټ کېنه. سپي ترېنه روان شول. پیشو او طوطي دواړه پاتې شو.
پیشو طوطي ته وویل چې ته داسې کار وکړه چې په ما باندې نوکارې ولګوه په مخو کا په پنجو مې بدن مې ټول ټونګارې کړې کې نوکارې کړې چې ټوله زخمي شم. طوطي شروع وکړه او پیشو ټوله زخمي کړه غریبه، سرې وینې ورباندې راماتې شوې. پیشو طوطي ته وویل چې اوس ته هم لاړ شه چېرته بره ونه کې کښېنه تماشه کوه چې زه اوس د منګکانو سره څه عمل کوم. طوطي والوتو او بره ونه کې پټ کېناستو او د پیشو تماشه کوي. پیشو لاړه او د منګکانو د سوړي سره په خوا کې یو خوا ته سملاسته او سترګې یې پټې کړې او ځان یې مړ کړو. چې یو ساعت تېرېدو یو منګک د سوړي نه بهر راووتو، پیشو ته راغی وکتل او دا خو مړه ده. چې کله دا پوره یقین وشو چې پیشو بالکل مړه ده، منګک واپس سوړي ته ننوت او منګکان یې خبر کړل چې شابه زر راځئ بهر راوځئ زموږ ډېر غټ دښمن چې کوم دی هغه ټول مړ دی. ټول منګکان د سوړي نه بهر راووتل او د پیشو نه ګیر چاپېره تاویږي سپېږمې ورته خواته ورنږدې کوي او بیا ترې رستو راځي او په خپل منځ کې د خوشحالۍ اظهار کوي یعنې چې نن منګک د پیشو مړه ده. په دې کې یو منګک لاړ او د باچا یې هم خبر کړو، د منګکانو هغه باچا یې هم خبر چې شابه زر بهر راوځه، نن زموږ یو ډېر غټ دښمن مړ شوی دی، په چې ډېره خوشحالي ورباندې وکړو، نن جشن مناوو. باچا د سوړي نه بهر راووت او نیغ پیشو ته راغی، خوا کې ورسره ودرېد، د پیشو تماشه کوي. بل خوا ورته پیشو پټ په سترګو کې ګوري، خو چې کله بادشاه ښه رانږدې شو او د پیشو سر ته ودرېدو، د پیشو یو دم په باچا ور ټوپ کو، باچا یې هم را لاندې کړو او 2-3 منګکان نور هم ورسره را لاندې کړل. باقي نور ټول منګکان په سوړي ننوتل. پیشو د منګکانو باچا ته وویل چې لال راکوه او که مرګ ته تیار یې. باچا ورته وویل پیشو ورته وایي چې لال راکړې او که مرګ ته تیار یې. چې هېڅ باچا د منګکانو باچا ورته وایي چې هېڅ راته ونه وایي، لال در کوم، خو داسې کار وکړه چې یو منګک پرېږده چې لاړ شي او لال درته راوړي. پیشو یو منګک آزاد کړو. باچا منګک ته ووایي چې شابه زر زه ډېر په تیزۍ سره لاړ شه او لال ورته راوړه، ګینې خیر مې نشته. او ډېر په تیزۍ سره چې کوم دی نو او ډېره سر ته مې ډېره سخته خطره ده. منګک په منډه لاړو، لال یې ورته راوړو او پیشو ته یې حواله کړو. پیشو ټول منګکان آزاد کړل او په سوړه ننوتل. پیشو خپلو ملګرو ته اوازونه وکړل چې راځئ. سپي او طوطي دواړه ورته راغلل، درې واړه خپل منځ کې ډېره خوشحالي وکړه او سپی پیشو ته ووایي چې زه اوس چې نن موږ هم په هوا کې په مزه اخلو. سپی لال په خوله کې په خپلو پنجو کې ونیو او ومږو او دیو حاضر شو. سپي ورته ووایي چې موږ درې واړه په هوا کې اوچت کړه او د سیند په منځ کې چې کوم مکان دی په هغې کې مو کوز کړه. دیو درې واړه په هوا کې اوچت کړل او په مکان کې یې کوز کړل او دیو غایب شو. لال یې باړی ته حواله کړو. باړي چې لال ولیدو ډېر خوشحاله شو، د ډېرې خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدو. سپي باړي ته د پیشو او د طوطي ټوله کارکردګي بیان کړه، نمبر یې ورته ټولو جوړې کړې. درې واړه ډېر د باړي د درې واړو ډېره زیاته شکریه ادا کړه. د پیشو او د طوطي ډېر زیات تعریف وکړو او بیا یې لال په لاسونو کې ومږو. دیو حاضر شو. دیو باړي ته ووایي چې وایه اوس حکم کوه. دیو باړي دیو ته ووایي چې ډېر په تیزۍ سره لاړ شه، شهزادګۍ او بوډۍ زر تر زر راوله، دواړه دلته راوله. دیو په هوا شو او د سترګو په رپ کې شهزادګۍ او بوډۍ دواړه راوستې. بیا بوډۍ دیو ته ووایي، بیا باړی دیو ته ووایي چې اوس لاړ شه او د اوسپنې 2 کاڼې راوړه او د هغه فقیر سره د غر په سر ولګوه او بوډۍ پکې الټه ویزانه کړه. دیو لاړو، کاڼې د فقیر سره یو ځای د غر په سر به ولګولې او بوډا یې په بره په چت کې پکې الټه اویزانه کړه. بیا یې دیو ته حکم وکړو چې اوس موږ ټول سره د مکان اوچت کړه او واپس مو هغه زوړ ځای ته ورسوه چې د کوم ځای نه تا دا مکان راوړی دی. دیو سره د مکان ټول اوچت کړل او په هوا شو. په هغه زوړ ځای کې کوم چې د هغوی د کور مخې ته ځای و په هغه مکان یې کېښودو چې د کوم ځای نه یې مکان راوړو. باړي په زړه کې دا پخه واده وکړه چې د نن نه پس به بیا په چا اعتبار نه کوم او خپل د خوشحالۍ ژوند یې تېرول شروع کړل. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، دا وه د نن ورځ کیسه چې د دیو کیسه وه. ډېر خوندونه او ډېرې مزې به امید لرم چې تاسو به ډېر خوندونه او ډېرې مزې اخیستې. د پروګرام هغه لمحې، هغه ساعتونه، هغه ګړی، هغه وختونه، هغه لمحې په سر ولاړې دي کوم چې به زموږ او ستاسو عارضي غوندې بېلتون راولي. که ژوند وفا وکړه، ساګانو مې وفایي ونه کړه، نو انشاءالله تعالی چې د بل اتوار په ورځ باندې یعنې د پیر په شپه باندې د 8 بجو راوالی تر 9 بجو پورې به
ستاسو کوربه سید عادل د یووالي بیا د یو نوي کیسې سره حاضرېږي تر هغه دمه پورې کې د خولې نه مې څه داسې خبره وتلې وي چې ستاسو خاطر مې دروند شوی وي ستاسو زړه ته پې سازا رسېدلې وي د هغې دپاره غواړم د زړه له کومې نه ستاسو نه بخښنه کوم هم ډېره زیاته مننه چې دا یوه ګنټه به موږ برداشت کړو یو جهان مننه ستاسو د مینې دا هغه ټولې مینهوالو د زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوالو چې زموږ سره د کال په لار باندې راغلل موږ سره خپله مینه شریکه کړه او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم کومو مینهوالو چې زموږ سره د فیسبوک په لار باندې خپلې اس ام اس شامل کړي او د هغه مینهوالو هم د زړه له کومې نه مننه کوم کوم مینهوال چې زموږ خپرونه ډېر په خاموشۍ سره واورېده او په زړه کې یې خوښه کړه او موږ سره یې د خپلې مینې د اظهار ژبه ګونګۍ وساتله د هغوی هم یو جهان مننه په تلو تلو کې که د ریډیو وطن fm90.8 د ټول سټاف د ټولو همکارو خصوصا د سټیشن منیجر محبوب جبران صاحب د پروډیوسر طاهر زمان صاحب او د ټکنیکي چارو واکمن خاطر جان صاحب که مننه ونه کړم نو دا به دوی سره سراسر زیاتی وي په تلو تلو کې لکه زموږ له په شان هغه زاړه درخواستونه چې خپلو بچو له په لاسو کې قلم او کتاب وله ورکړي د هغوی د لاسو نه نشه یي څیزونه ټوپکې تماچې دا تی والی او په لاسو کې والی یو روښانه مستقبل په شکل کې قلم او کتاب وله ورکړي دویم عاجزانه درخواست چې پښتو وایي پښتو لیکئ پښتو لولئ او پښتو کوئ هم تاسو به پرېږدم د خیر محمد ښکلي اواز سره خو د هغې نه مخکې درته یو دوه ټپې ومه د اجازت تلو باندې چې رخصت اخلي منګل راکه چې رخصت اخلي منګل راکه چې پناکي کې مخ راواړه مینه او دا ته چې ځې اخر به لاړ شي دا ته چې ځې اخر به لاړ شي ما ته ګړی په ګړی مه وایه چې زه به خو په دې د باندې خپل کوربه سید عادل له ورکړه اجازت چېرته هم ځې ښه دعوت خوشحاله بریالي اوسئ کور ودان د نورو خپرونو سره هم وطن ریډیو fm90.8 سره اوسئ د لوی الله په امان